أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. دا سورہ بقرہ آیات 245 نمبر آیات پدی کی در رب کائنات حکم دی و نبی علیہ السلام تا اللہ وحی وکلے چی تا خلقو تا اعلان وکا چی دا دری وسیلے خلق استعمالی خاص کر دا یہود نصارا مجوس صاحبین داغا دا مکہ مشرکان چی خپل دی ایمان نی راوڑے فخپل دی اسلام تا غاڑے نی یشے فخپل دی دا نبی و سنت تا غاڑے نی یشے نظماورونو د مرګ بعد دغه درې واسطې چې دي وسیلې چې دي دا کم چې زموږ د خلکو کې مروجه عقیده ده د دې رد کوي رب کائنات. نظماورونو اوس لا په خپل ژوند کې ځان ولګو د الله فلار کې مال ولګوا بیا د مرګ بعد دغه واسطې نه چلیږي لکه سره کم چې د رب کائنات حکم دی. رب کائنات و ټولو مسلمانانو ته حکم کوي دا حکم که چا ومني کامیاب بوی کچا نو منی آغا با ناکامی آغا دادی اللہ وخفل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم کئی چی تا اعلان وکا یا ای الذین آمنو اے ایمان والاو انفقو ولگوی خرچ کی مما دا آغا مالنا د هغه شیانو نه رزقناکم چې ما درکړي تاسو ته دي من قبل مخکې تر دې ان یأتیه چې بیا به راشي یومن یو ورځ لا بیون بیا به نه پکې خرڅول او اخیستل وي فی په دا ورځ کې ولا خلة نه به پکې دوستي وي ولا شفاعة او نه به پکې سپارش وي والکافرون کافران خلص هم الظالمون دا ظالمان دي. زما ورونو په دې کې رب کائنات دا حکم وکړي چې اوس لا مال ولګوا ځان ولګوا په پټه ولګوا په ښکاره ولګوا که بیا مرګ پر تا رالی بیا پکې خرڅول اخیستل نسته بیا ستا دا د اسقاط غوټه پیدا نه کوي بیا دا ستا د ختمو بیا پیدا نه کوي چې ته طالبان راغواړې بیا په دې مړي پسې او ختمونه کوي بیا دا خرڅول او اخیستل نسته چې غوټه مې درکړله د اسقاط قبوله دې دا و قبوله مې د برته مې در بخښله بیا دا بخښنګه نسته دا عمل بدعت کار دی دا د سنت خلاف دی. علاوه ولا خلتن بیا نه پکې دوستی ستا چې زه خو د پیر صاحب دوست یم زه خو د ملا صاحب دوست یم زه خو د نبي زوی یم زه خو د نبي یار دوست یم. الله وایي بیا دا پیدا نه کوي دا ستا دوستي هغه پیدا کوي چې تا د الله حکم ومنئ او د نبي پر طریقه روان شولې. او بل ولا شفاعة بیا نه پکې سپارش ته چې یا الله د ده په روی دی وای یا د ده په دغه باندې واسطه باندې وای د ده دعاګانې وای
بیا د ده دعاګانې تا ته فایده نه درکوي. اوس لا ژوند دی، په خپل عمل وکړه، ځان ولګوه، قرآن ته غاړه کښېږده، اسلام ومنه. که دې دا نه ومنل بیا تا لره دا شیان فایده نه درکوي. که ته کافر ولې، که ته مشرک وې، که ته منافق ولې، که ته بدعتي ولې، بیا دغه د خلکو اعمال تا ته فایده نه درسوي. نو زما ورونو دغه رقم په سوره ابراهیم کې 1 نمبر آیات دی. الله و نبی ته ای نبی اعلان وکړه خلکو ته او زما له طرفه دا پیغام ورسوه. قل ورته ووایه ای پیغمبره لعبادي زما بندګانو ته الذین هغه بندګان آمنو چې ایمان راوړی دي یقیموا الصلاة قایم دي کې لمونځ په معنا زده کړي، په هغه دې عمل وکړي. دلته لمونځ کوي په پوهېږي نه، دلته لمونځ کې دلته وایي یا خدای پلانی نیکه را رسېږه، دا چغه د شرک ده، دا د کفر چغه ده. الله وایي وینفقوا ولګوه مما د هغه مال نه رزقناهم چې ما درکړی تاسو ته سرن په پټه ولګوه وعلانیة په ښکاره ولګوه من قبل مخکې تر هغه ان یأتي چې بیا به راشي یومن ورځ د مرګ، چې بیا که مرګ رالی دغه د ملایانو دعاګانې چې په 1000 روپۍ کېږي دا په 1500 روپۍ کېږي، دا غویی ورته حلال کا او قرآن پسې ختم کا او قرآن هم دی ختم کړي چې په هغه باندې او نه پوهېږي. نو زما ورونو اوس له د الله په لار کې مال ولګوه سرن په پټه سره وعلانیة په ښکاره سره من قبل مخکې تر هغه ان یأتي چې بیا به راشي یومن یو ورځ لا بین بیا پکې خرڅول نشته چې قرآن دې ووایي او غوښې دې ورکړه ختمونه دې وکړو ملا صاحب دعا وکړه زری دې ورکړي اسقاط پسې وګرځوئ بیا دې پسخن کې شروع کړي غوټه ورکړه ستا قبول ده قبول برته ځینه واخله دا په اسلامي طور دا حرام کار دا نشته. الله وایي بیا به راشي یو ورځ لا بیع بیا پکې خرڅول نشته فی په دا ورځ کې ولا خلال بیا نه پکې دوستي شته بیا نه پکې سپارش شته. اوس لا د الله دین ته غاړه کښېږده که مسلمان یې که کافر نه مشرک نه بدعتي نه منافق نه دعا د هغه چا لپاره پیدا کوي چې هغه ګناهګار وي، د هغه څه کوچني ګناه سوي غټ ګناه دعا د هغه چا لپاره پیدا نه کوي چې هغه کافر وي، هغه مشرک وي، هغه منافق وي، هغه بدعتي وي، د الله د دین خلاف دین جوړ کړی دی د خپلو اکابرینو باندې. نو زما ورونو الله دې وس توفیق راکړي چې دغه قرآن زده کړو تر بل پورې ورسو. الله قرآن کې وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. الله ای پیغمبر دغه دین ورسوه دا کم چې ما تا ته وحی کړي دي دا قرآن ورسوه تر خلکو پورې. که چیرې تا دا نه ورسوي نو تا د نبوت کار نه کوي پرځای او که ته بیریږه ما د خلکو د کافرانو مشرکانو څخه زه تا بچاوم. نو زما ورونو دا قرآن باید چې موږ زده کړو تر بله پورې ورسوو. دغه قرآن د نجات د ملایانو هغه بڼو چې دوی ختمونه کوي دا پیدا نه کوي، دا اسقاط پیدا نه کوي، دا د دوی دعاګانې موږ ته پیدا نه کوي، دا هغه دعاګانې او ریاکاري دعاګانې دي. دعا غواړه د مور پلار خدمت وکړه، د خپل کور خدمت وکړه، د همسایګانو د وکړه، د کونډو د وکړه، هغه دعا تعالی په ښه درځي. دغه دین پروشه دغه جمهوریت پرسته خلک دا تیله پر ښه نه درځي، دا ته رب کائنات په سپیانو ویلي دي دا علماء سو و دا چې په خرو ویلي دي. نو زما ورونو باید چې موږ د الله قرآن زده کړو په دې عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.